یو طالب بازار کې ډېر ګرځېده، نو چې بازار کې به چېرته ګړبړوني ده، نو چې راغی کتاب ته به یې کته، خو یادول به هغه څیزونه. نامرګری ورته وایي چې او طالبه خاورې به ملا شي، طالبه خاورې به ملا شي، په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه. خدای دې بې خو باسه ګوري کتاب ته او یادوي شینکي خالونه. تقریر کوله یو سړی وی بھائی سپی چې چرته یي هلته ملایکې نه ځي، سپی چې چرته یي. یو راغی وی چې جی دا حدیث رښتیا دی چې سپی چرته یي هلته ملایکې نه ځي؟ وی حدیث خو دی. وی نو ما یو سپی ساتلی دی، د ورځې م را سره یو د شپې په بړستن کې ځان سره سملوم سپی. وی چې ولې؟ وی چې د ورځې سپی را سره یم د مرګ ملایکه به نږدې نه راځي، او چې د شپې په بړستن کې م سپی را سره یم ملایکه به نه راځي. چې ملایکه را نشي نو روح به مې څوک قبض کوي، ټول عمر به ژوندی یم. هسې وایم دا ستاسو سوالونه دي. مولانا تانوي رحمت الله علیه ورته وایي چې خبر داس د بچیا چې دې دنیا کې د ټولې دنیا د روحونو ټیکه اسرائیل نه ده اخیستې. بعضې ملایکې داسې دي چې د سپو روح قبض کوي. نو چې ستا سپي سره ډېره مینه ده نو المرء مع من احبه، سړی به مغه چا سره په قیامت کې وي چې دنیا کې چا سره مینه وي. خیال هم راغی؟ نو ستا چې سپي سره مینه ده نو گویا تم سپی چې تم سپی، نو تا وخت چې پوره شي ستا روح قبض کولو له به هغه د سپو والا ملایکه خدای راولي. ما خو سپي ته نږدې کېږي نو تا نه به مغه روح وایي. دا زمونږ د قوم مزاج دی، دا زمونږ د قوم ذهنیت دی. عزیزانو تاسو به کله کتلی دا د ساینس استادان کاږه کیړ په لاره ځي، دا د ساینس استاد دی، دا د ساینس استاد. ماسټر صاحب ته ساینس پڑھاوے او جی اګورم داسې او جی ساینس پڑھاوے. په پاکستان کې هم لا ساینس شته، تاسو دا منلې ده؟ خبره کوئ. او دې نه پس به هم ستاسو د آینده نسل چې دی ساینس زده کړي، زده به یې کړي. ساینس تا نه وروستو چین آزاد شوی دی، ساینس هغه زده کړی دی چې روس او امریکا ته یېرېږي. ساینس هغه زده کړی. د ټي وي او د وی سی آر په زمانه کې به هم ساینس زده شي، او د کرکټ په زمانه کې به هم ساینس زده شي. دې خوا وګورئ، یو طالب بازار کې به ډېر ګرځېده، نو چې بازار کې به چېرته ګړبړوني ده، نو چې راغی کتاب ته به یې کته، خو یادول به هغه څیزونه. نامرګری ورته وایي چې او طالبه خاورې به ملا شي، طالبه خاورې به ملا شي، په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه. خدای دې بې خو باسه ګوري کتاب ته او یادوي شینکي خالونه. دې نه بعد به هم تاسو چېرته ساینس زده کوئ چې په ګینټو ګینټو کرکټ میچ ته ناست یئ، په ګینټو ورځې او شپې پکې تېرې شي. بل ملک نه چې ریلې کېږي د شپې 2 بجې ورته راپاسي د کرکټ میچ. دا قوم به دې نه پس ساینسدانان کېږي او راکټې به جوړوي او ایټمي ذرات به پیدا کوي او هایډروجن بم به جوړوي او جهاز به جوړوي، بحري بیړه به جوړوي، توپې به جوړوي، ټینکونه به جوړوي. دا به آئندم په پاکستان کې دا خوب هم لیدلی دی چې دا ستاسو کالجونه او سکولونه او دا ساینس او دا لیبارټرۍ به دا شی زده لیدلی. تاسو بچی که یونیورسټو کې دي هاسټلو کې ورته ټي وي ګانې لګېدلي، کور ته چې راشي ټرانزسټر یې دې ورته اخیستي، سړک ته راوځي او ټرانزسټر یې غوږ ته نیولي. نږدې
دا هلکان دا چل نو په آرام کښېنئ د اکبر باچا لټ قومه خدای پرستی کوي څوک ځئ چېرته خره سروئ مړزان لوبوئ چرګان جنګوئ سپي ساتئ د مړزانو په وخت کې تاسو وګورئ په دې بازار کې دغه دغه کوئ دا څه قوم دی یا دا خلق دی مړزان لوبول دا د کوم قوم کار دی یا په جنډو خانې کې جنډو سکل یا چرسونه سکل یا اوس یو بل لعنت راوتی دی په هیروین ښځې مدد شو ښځې راشئ په پېښور کې درته وښیم ښځې په هسپتالونو کې پرتې دي چې هغه هم هیروین د یو څو کسو مالداره کېدو دپاره د قوم بیړي تباه کړه د قوم بچی تباه کړه د قوم مزاج ختم کو خبره خو د ایران کوه 400 نشیان د ګولۍ نشانه په دې 8 ورځې خبره د چین کوه چاپینی به په جاز کې کېنولو د پاس نه به راوغورځولو چې لاندې به راتلو بڼه بڼه به چې مرغانو به هم چېرته غوښه ونه خوړه هغه قومونه دي چې دا لعنت ختم کړو نو قومونه جوړ شو ته به قوم جوړېږي هلکانو ته وګوره ټونالو ګوله دی دغه د دوی علاج سر قلمول شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فولاد زه خو چغې چې واما چې والله که پاکستان ترغې پاکستان شي والله که دا ملک ترغې د سړو د زامنو ملک شي چې تر څو پورې د ملک قانون قرآن شوی نه وي د ملک قانون حدیث د محمد رسول الله شوی نه وي دا په الیکشنونو او ریفرنډمونو نه کیږي اوس مسئلې تپوس کوي جی ووټ ورکو که ورنکو تا د کمې ګناه مانه تپوس کړی دی چې اوس ته د ملا دو پیازه زوی ځان نه جوړ کو اوس مانه تپوس کوي چې ګناه ده که ثواب ته په ټپ وړوم دی غوږونه دې نشته په غبرګو ناست دی چې اوس مانه تپوس کوي کم کار چې په 7 کاله کې یو سړی ونه کړی شي په 15 کالو کې نه شي کولی که اسلام په 7 کاله کې پاکستان ته راونه رسېدو په 15 کاله کې نه شي رارسېدی داسې یو ډونګ دی ټول ملک لګیا دی ټول ملک ښځې او نر چې د پاکستان قانون قرآن پکار دی لګیا دي که نه دي ټول ملک لګیا دی نو د ټول ملک چې کم شی خوښ دی چا قرآن او حدیث دی د هغې قانون دی د ټول ملک چې ټول ملک یې غواړي هغه نه راولې او چې ټول ملک وایي چې مارشالله ښه شی نه دی دې په زور پې مسلطه کړي سرکاری خلق او غیر سرکاری عوام غیر عوام ټولو له کلمه تیره کوي چې په دې ملک کې مارشالله پکار ده نه ما دې په زور پې مسلطه ساتلې ده او چې ټوله دنیا چغه وایي چې د ملک قانون قرآن پکار دی او صبر وکړئ ورور زه په دې نتیجه رسېدلی ټول ملک قرآني نظام غواړي او د پاکستان ښځې نه غواړي ما وی رکاوټ پکې څه دی ولې نه راځي وی جي نور رکاوټ نشته خو دا ښځې دومره لرې لاړې چې دا به ستاسو هغه پلاران د قبرونو نه او نیکونه روځي دا یې رړی ګډې به تاسو بیا په کور کې کېننوئ ته به ښځې ته ووایې چې سپینه بورکه په سر کا او د کور نه به بغیر د مړي ژوندي نه بار نه وځې چې د کپره کې دې اوبه څکي که نه او لاړئ غرق یئ شرمېدلی وی او شرمېدی که خیر چې لږ په خېټه موړ دی
اول کار دا دی چې ښځې نه بورکه لري کې بربنډی ځان سره ګرځئ. تاسو د دې علاقې خلک چې کېنې مینګه پښتانه مینګه مینګه کېنې هغه ورځ ما ته چا خط را لېږلی وی پښتنو پسې بد مه وایه کلي کار به دې خراب شي. تاسو پوه شوئ؟ پښتنو پسې بد مه وایه. پښتنو پسې بد نه وایم، په غربینو لګي. د پښتنو حال خو مو ګوره چې پښتنو نه جوړ څه شي. پښتون خو هغه قوم و چې د پښتون ښځې ته به چا کاږه وکته د هغه سر به د ګولۍ نشانه کول. پښتانه داسې وو که نه وو؟ نن د پښتنو حال وګوره. راشه مونږ سره په پېښور کې د شپې په 1 بجه وګورئ د سړو نه ښځې د سلیمانه ډېرې راوځي. سړو نه ښځې دي. بازار کې وګورئ، کوچی بازار وګورئ، دا وخت صدر کې صدر روډ وګورئ، میړی موټر کې ناستي لکه د چپړاسي او ښځه په دوکانونو ګرځي. وایي په ایمان نم نه دي لیدلي. ما وی غار خلکو ته والله کم پرېږدم چې تر څو زما دا ژبه په دې خوله کې چلیږي او ما تاسو پرېښوئ نو زه به د سړي زوی نه او به کوئ څه به وکئ. موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دل معین ہے، نیند کیوں راتوں بر نہیں آتی. وی دا مرخو یو ورځ د چراب شي زه به مړ شمه نو د غمه خوب ولی ټوله شپه نه راځي. زه به مړ کېږم او په کومه طریقه چې زما مرګ الله لیکلی په همغه طریقه به زه مړ کېږم. همغه طریقه. نو یاره پکې د څو پورې چې د حق د وینا تعلق دی نو ہر حال میں حق بات کہیں گے، ممبر نہ صحیح بر سردار کہیں گے. ممبر دی نہیں د 500 رسائی چې درته مړی تا چولی او هغه رسایم چغه ووایي ته به هله ایمان تیری. عزیزانو ایمان تیرول ډېر ګران کار. په یو غلطۍ کې پراته یی، یو تیاره کې پراته یی چې جوړ ایمان تیرول دغه ته وایي چې سړی مړ شي جنازه یې وشي او درې څلور زیارت ورپسې صاحب وریجې مریجې وخوټ کوي راوخوټ کوي او دا طالبان راولي او سپارې ورپسې وي. دا طالبان دومره کمقل دي چې دا سپاره ستا په کور کې پاتانې ووایي نو هغه په تا مړي پسې بس نه. یعنی دنیا کې دا بېوقوف ترته مذهبي طالبان ښکاري. ما پوه کړي دي چې سړي سړي ته ګورئ، که نیک سړی خو سپاره ورپسې بخئ او کپلی تو روټایم تی وخورئ پیسې م تی والئ چې سپاره ونه بخئ بیړم غر ککا. تاسو دا الټه به دا قرآن په تا لعنت وایي. یعنی پاتانې دې خوا وګورئ، دې خوا ستاسو دې کلي کې مالدار ورته مونږ هلته وایو، دلته څه ورته وایو؟ ملک یا منبر. دا موجوده منبران چې دي کونسلران دا به ته تانې خو پرېږده په 50 روپۍ به یم تانې ته داسې په روب بوځې. کونسلر صاحب راشه تاریخ مې دی او به ویا ورته خبره کوله نه ټولو وایي که ویلی شئ. تاسو د علاقې کونسلر دومره خراب للو پنجوي نو بیا خو ټیک ځم کور شي. کونسلر صاحب السلام علیکم. خیر جی نور خیر بس خیر خو یاره جی هغه تاریخ لګو خاک پلانی ټایم به ګورو ته ښه داسې کوئ ورته که نه. تاڼې ته چې ورشئ تاڼېدار ته فایل دې نه وي تللی عدالت ته نو څنګه ورته کوې؟ خان سلام علیکم. وعلیکم خیر خدای. وی جی زما چپ زما کیس ته
افایل لا عدالت ته نه دی تللی لار بشي جیل که زر شي ځه که نه مونږ ستا نوکران یو چې زر شي داسې وایي که نه وایي یو کیس دی تانیدار درته دا وایي کونسلر درته دا وایي کروڑونه کیسونه دي په سر دي او خدای لتلی او مال جماعت لرالی چې ملا راشه که نه خدای پاک ته وایي چې زمونږ مړی راپرېږدي ما ته وکړي کروڑونه کیسونه دي په سر وړي اربونه او قدمونه کیسونه دنیا دې ټوله لړلې ده ستا د فایلونو او د رجسټرونو نه او ته ما ته وایي چې راشه دا تا نیواله خدای پاک ته ورشه ورته وایي چې دا سړی پرېږده بشي او بدبخت قومه چا درته دا پوکی په غوږ کې کړی دی چې څه دې خوښه ده هغه کوه مرګ نه وروسته به دې زه وبخم دا درته چا ویلي دي دا خو هغه چا نه تپوس وکئ چې کوم خلق تلي دي لاندې یو بزرگ د بل بزرگ په قبر تېرېده ورته وی سال دی بزرگ ورته لاندې نه ووی چې پاس نه څه د حال پوښتنې کوي چې لاندې راشي نو پته به درته ولګي پاس نه څه پوښتنې کوي لاندې پته لاندې خلقو ته ده چې د لاندې څومره زور دی نو زما عزیزانو په دې دوکه کې ګوره چې پرې نه وځئ چې زه به د جنازه وکړم ته به خلاص شې زه به درپسې سپاره ووایم ته به خلاص والله چا چې د خلاصۍ اسباب ځان له په ژوند په خپله جوړ کړي نو د مرګ نه وروستو دې زه والله که خلاص کما جناب محمد رسول الله لور دا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پلار دلاس نونیوا ورطو یا فاطمہ تو سلینی معاشیتی سوالو کا تپوسو کا خدمت وایا دنیا کے دے کا سکاری ماتے ہوایا چیزے حکم و بچی اگورا دا قرآن لزال بچ ساتا دو خزمان راتوشی او خو به عوامه یو څو څپېړ او تاسو به م راځئ هی زنانه دي مه کوه هی ماما زنانه یې ووایه دا زنانه دي دا زنانه دي دا چې سور کړی سیخ وي په اور کې ښه سور پړقي او ښځه بار وګورې او دا ګیټۍ وله او دا دا چې کرمه شي چې د کوره بار نه شي راولی دوی له دې چې خپې نه ماتې کړی تاسو من کړې دا د معتبرو ښځې دغه رنګ کې ګرځي د غریبانو وګوره په بو ته تللی وم خدای د دې غریبانو کور وړه دا کم بخت مې ولیده شیخ صاحب روان کوزړی په سر ده ورپسې شیخنۍ روانه ورپسې دا بې پدره چې راوړي دي دا درې څلور روان څوک یې په ډوډي دي او څوک یې په ګوډي شیخ صاحب خیر شه کور والا خپو کې بادو لږ په بو میا صاحب ته مې بوتل الله دې د هغې چټۍ جاري کړې وه پکې اوچته کوې او ادیره کې ماخخه کوي ولې دیدي د ورځې وې د ورځې مې چې جنازه اوچاته نه کوي که د ورځې م زما جنازه اوچته کړه وه ادیرې ته مې وړه ناسې نه چې زما د کفن ټوټه چرته پردي سړي ونه ګوري الله کفن ټوټه ما خو څه کوې چې زما د کفن ټوکړم په ما پرتی چې عام ستر وکي او پټه را سره قبر ته لاړې ختمی نبوت ته خلق اله ومني چې اول نبوت خو پیژني که نه یو سړي نبوت پیژندلی نه نو د هغې ختم به څه پوهېږي تاسو پوهېږئ په خبره نو اول به یو څو خبرې سره په دې وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک چرته پیدا و دا الله ورسره څه تعلق عزیزانو دا د مکې معظمې په یو اوچت خاندان کې پیدا و او بیا
द सलवेख काल पे उम्र के अल्लाह नबूवत वर्कर गार हिरा वर्ता वही पे मक्का के मिना की यो गार दे पास पर सर के दागी यो गार दे पर दगा गार के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शपग म्याश्ते दा अल्लाह पर जिक्र फिक्र के बा मशगूलो छ उम्र पर कम औरज सलवेख काल पूरा शा नो जिब्रील अलैहि सलाम रागे और द कुरान करीम यो चो आया तूने वर्ता पर कागज लिखली राव और वर्ता वो फरमाइल ची इकरा दाउल वाला सरदार कौनैन वर्ता हुई ची मा अना बेकारेन ज दानशम लुस्ते ज कच ज पड़ा हुआ नहीं अगर ब्या इकरा ब्या मा अना बेकारेन आखिरुल अमर जिब्रील सीने सराउल गोलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाल्ला द तरफ ने च सुमरा अनवार और तजल्लियात रौड़ियों नागा द पसीना के डक और इस्तेदाद द लुस्तोए के पैदा कर नबिया वर्तवे चे इकरा न सरदार कौनैन मुए चे इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक कराची के मजलिस की यो सड़ी मान तपोसो को जी अल्लाह तो तुम रलो मकबूल उपकार दाओ ची दुनिया के पढ़ा लिखा वे कर मां बदे खबर कोई नहीं कता से ख्याल हो कई दा पढ़ा लिखा टके ची दे ना उस मुंगे जमाना किम दा अंग्रेजी ख्वानान जानता पढ़े लिखे हुई मुंग तो जाहिलान हुई और बेचे गिरे तरीके अगर तो खुलो ही जाहिल हुई न मुंग तो जाहिलान हुई और दुई चीजी जानता पढ़े लिखे हुई तालीम याफ्ता जानता हुई ग्रेजुएट जानता हुई मुअज़्ज़िज़ीन जानता हुई शरीफान जानता हुई मुंतरजिलान हुई मुज़वम चिज़ागान के लास्तो पसर्द सरवे तो त्यान ते लाल दे दजान वीरुला कवि जमाना दासेदा वक्त दासे दे जागान के लास्तो पसर्द सरवे तो त्यान ते लाल दे दजान वीरुला कवि रजीलाल पासी अब्दुल अजीमा पे शरीफान एतराज न कवि जागान के लास्तो पसर्द सरवे तो त्यान ते लान दे दजाल वीरुला कवि रजीलाल पासी अब्दुल अजीमा पे शरीफान एतराज न कवि रजलत जमाने अगा मुअज़्ज़िज़ीन द जमाने तरजिलान हो अजीजानो पढ़ा लिखा इलम खो कुरान दे हदीस दे अंग्रेजी ता दो इलम वेले नशी अंग्रेजी दास शे दे लका लुआर चे सटकवाल और पलकवाल जदकई नु चे खसटकवाल और खपलकवाल और अंबूर के खौस पन निवल चल जदकी दा लुलुआरी ब्या पैसे खे गटनिस पेचकस पलास पेचकस बांधे पेच खस कोल पलास निवल ख दा चल चे कम सड़े खजदकी दा खमिस्त्री भी पैसे डेरे गटी झोला चे कढ़ाई कई लांदी खपे दादा पास माकू चे सुमरा स्पीड द माकू तेज हुई उमरा आ पैसे डेरे गटी तक चे कपड़ा डेरा जोड़ो ले ठीक सो कता सो ख्याल हो कई टेपिस्ट अंग्रेजी चे सुमरा स्पीड तेज हुई उम्र दागत तनख्वाह ज्यादा खाला स्टीनो लगी वगैरह वगैरह दगा से अंग्रेजी द कुलाल पजदा द मिस्त्री पलास्ते और द जोला माकूदे डेरे अंग्रेजी वैल्यू सरा पैसे डेरे गटले कीगी अंग्रेजी इलम न दे
نو پڑھے لکھے دا خلق ځان ته ویل او چا چې قرآن او حدیث ویلی دې ته جاهلان ویل، دې نه زیات ناپوهه قوم په دنیا کې بل څه کېدی شي. نو ما ته هغه سړي وویل، سړی څه و، ډېر سرب سړی و، وی چې په کار دا و چې هغه پړه لیکه وی. ما وی چې د الله پارشي کې یو خاص حکمت هیڅ پیغمبر ته اللہ پاک د دنیا د استاد ضرورت نہ پہ کھولو، اس پیغمبر دی کے راز داو چې دا قوم تب دا پیغمبر سبا زما دعوت ورکي، زما کلام به ورته وي. نو دا قوم به وي چې دا د خدای کلام نه دی، دا تا پلانی استاد نزده کړی دی. کېدی شي داسې کنه؟ نو الله د دې قوم د دې ګیلې ورکولو د پاره الله پیغمبر تاړو د استاد ضرورت نه پېښولو. برائے راست میں اللہ د پیغمبر استازی کولا، یا د جبریل په ذریعہ، یا د القا په ذریعہ، یا د الهام په ذریعہ، یا د وحی په ذریعہ. تاسو پوه شئ؟ بهر تقدیر عرض داو چې پیغمبر ته د استاد ضرورت ولې نه و؟ ځکه چې دا قوم سبا داونه وی او دا بانه ونه کی چې یا الله موږ د ده د خولې ځکه نه منلو چې دا ستا کلام دی، چې د ده د پلاني سړي اوس شاګرد دی، نو موږ دا خیال کولو چې کېدی شي چې فلاني استاد نه زده کړی، نو د دې وجې موږ نه منلو. نو دا ګیله یم الله ورکه کړه، ستا په مخ کې را پیدا کو، ستا په مخ کې لوی کړو، بې علمه او بې سنده، او بیا د قرآن غوندې عظیم کلام قوم ته پیشکۍ لګیا دی. دین زیات اعجاز د قرآن بل څه کېدی شي، او دین لوی دلیل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرۍ بل څه کېدی شي. تاسو خیال نه؟ اوس هغه بله خبره ده چې زمونږ دا زمانه داسې عجیبه ده. مولا تانوي ته یو سړی راغی، وایي چې جي دا 5 منځونه ولې فرض دي؟ هغه ورته وایي چې ولې؟ وی سلور ولی ندی؟ وی که سلور وی نو تا با بیا ویلے چی 5 ولی ندی، کشپگ وی بیا بتا ویلے چی 9 ولی ندی. وی دا بل قسم جواب واری، وی ستا دا پوز دلتا ولی دا خلد امرا پاک زیده دا دا گرینگو شے پی دلتا ٹنبلے دی، دا دا گرینگو شے دلتا ولی دی. دا وی نو چی دلتا نوی نو چرتے پکار داو چی دا پوزا پا دی سٹ کے وی گندا شے دے چړو مخ کې وینه. هغه مولانا صاحب کمال کې خدای پاک کړی دا، اوس موږ څه خبرو چې دلته دا ګرینګو شی ولې ټومبلې. هغه بچیا تم کمال کې زه څه خبرم چې 5 منځونه ولې فرض کړي، سلور ولې نه دي. خیال امر او خدای کړی دي که زیات تحقیق ورشه تاسو ته وک. دا د دې قوم مزاج